تر دې وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په غټو کسانو کې و حضرت ابوبکر چې دا د خاص ملګری دی، هغه ته رالی، هغه ته د ایمان د توحید او د رسالت کیسه وکړله او دا یې ورته وویل چې پر الله تعالی باندې ایمان راوړه. په ټولو صحابه کرامو کې یو صحابي دا رقم ته نه دی پیش شوی چې محمد رسول الله دی و دته دعوت ورکړی، د دې فورا ایمان راوړی. یوازې حضرت ابوبکر صدیق ته الله تعالی دغه شان ورکړی و چې کله دته د اسلام دعوت محمد رسول الله ورکو، له یو چا سره یې مشوره هم نه ده کړې، په غټ عمر کې دی، مالداره دی، د خپل مختار و، د یو چا تر لاس را لاندې نه دی، آزاد سړی دی، چې کله دعوت ورته وسو فورا یې پر محمد رسول الله باندې ایمان راوړی. نو په زنانو کې اول واري چې ایمان راوړی هغه خدیجة الکبرا ده، په ماشومانو کې چې اول واري ایمان راوړی هغه حضرت علي رضی الله عنه ده، او په نارینهو کې په سړو کې چې اول واري ایمان راوړی هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ده. نو الله تعالی دې موږ تاسو ته د محمد رسول الله په نقش و قدم باندې، د صحابه کرامو په نقش و قدم باندې د افاته زندگی د تیرېدو توفیق راکړي.